أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خدای پاک سره د مینې بشمیره واقعات دي، بلکې د هغوی هر عمل او هر واقعه په دغه خبره منتج کیږي چې د هغوی په زړه کې هر وخت د خدای پاک د مینې یو سیند و چې چپې وهلې. د دې یو ننداره موږ ته د احد په غزا کې ښکاري، چېرته چې د هغوی د خدای پاک سره د مینې یو ډېر عجیبه او ناویته انداز ښکاري. په روایت کې دا راځي چې حضرت برا رضی الله تعالی عنه بیانوي چې د احد په ورځ موږ مشرکانو سره مخ شوي وو. نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د تیراندازانو یوه دسته مقرره کړې وه او حضرت عبدالله د هغوی امر ټاکلی و. تاکید یې ورته فرمایلی و چې د خپل ځای نه به خوځئ نه. که تاسو وګورئ چې موږ به په هغوی غالب شو بیا هم به تاسو نه خوځئ د ځای نه، او که دا وګورئ چې هغوی په موږ غالب شو نو بیا به زموږ مدد له نه راځئ. یعنې که فتح وي که شکست په دواړو صورتونو کې به تاسو خپل ځای نه پرېږدئ. دلته د واقع چې کومه انتها ده دې کې چې کوم ښکاري چې د هغې کې د خدای پاک د مینې څومره جوش و. راوي بیانوي چې کله زموږ مقابله وشو دښمن سره نو دښمن وتښتېدو او اندر دی چې موږ ما وی ښځې ولیدې چې هغوی د غرونو طرف ته منډې وهلې، مشرکانې ښځې. هغوی د خپلو پنډو نه هم یعنې چې منډې وهلې نو د پنډو نه هم کپړه اوچته شوې او د هغوی پازیبونه ښکارېده او مسلمانانو ویل شروع کړ چې مال غنیمت مال غنیمت. حضرت عبدالله هغوی منې کړه، یعنې د هغې چې کومه ډله وه هغې منې کړه چې نبي کریم تاکید فرمایلی و چې د ځای نه به نه خوځئ، خو هغوی نه منل. او چې کله هغوی دره پرېښوده او د مال غنیمت طرف ته راغله نو خدای پاک هم د هغه مسلمانانو مخ واړولو. یعنې چې هغه خلک د مال غنیمت راغونډولو لپاره راغله نو خدای پاک بیا د مسلمانانو مخ واړولو او جنگ چې کوم حالت وا بدل شو او دشمن بیا حمله وکړه او بیا مسلمانان شهیدان شو. دی وی چې دغه دوران نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره د خپلو ملګرو د غر په لمن کې هغوی پناه اخیسته وه او ابو سفیان یو اوچت مقام باندې ودرېدو او آواز یې وکړو چې آیا په خلکو کې محمد شته صلی الله علیه وسلم. رسول کریم وفرمایل چې دله جواب ورنه کوي او بیا هغه تپوس وکړو چې آیا په دغه خلکو کې ابن ابي قحافه شته دی، ابن قحافه په دې کې شته دی. نو رسول کریم بیا وفرمایل چې جواب ورله مه ورکوي. بیا هغې د حضرت عمر تپوس وکړو چې عمر بن خطاب شته دی، ابن خطاب. نو څه جواب رانغلو نو ابو سفیان و چې دا ټول خلک ووژلی شو، که ژوندي وي نو ضرور به یې جواب ورکړی وی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل په ځان باندې هغوی قابو بیا نه موندی شو. هغوی آواز ورکړو چې د خدای دښمنه ته دروغ وایي، خدای پاک ستا په مقابله کې هغه ژوندی ساتلی دی چې تا به ذلیل کوي. نو ابو سفیان ناره ولګوله چې دا هبل دی، نامه اوچته شي. نو رسول کریم چې دا واورېده
نو ناقلاره شو ورته فرمایل چې ته او فرمایل چې دې جواب ورکړي نو صحابه ارزو کو چې موږ څه جواب ورکو نو رسول کریم ورته فرمایل چې تاسو وایي چې خدای د ټولو نه اوچت دی او د ټولو نه لوی دی ابو سفیان و چې اوزه زمونږ د تاسو لپاره څوک اوزه نشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې جواب ورکړي صحابه تاسو کو چې څه جواب ورکو رسول کریم فرمایل چې خدای زموږ مددگار دی او تاسو هیڅوک مددگار نشته چېرته چې د خدای پاک لپاره د غیرت سوال راغلو او د هغه د مینې سوال راغلو نو بیا موږ خپل د ژوند هېڅ پروا ونه کړه او فوراً یې صحابه ته حکم ورکړو چې د دې جواب ورکړي او مخکې د حکمت په وجه هغوی نه غوښتل چې هغه له دې څه جواب ورکړي دې باره کې حضرت مسلم موعود تحریر فرمایلی دي د تاریخ په حواله هغوی لیکي چې هغه صحابه چې د رسول کریم ګرد چاپېره وو او د کافرانو د جمګټۍ په وجه رستو دغه شوي وو نو د کافرانو رستو کېدو سره سمدستي هغوی بیا رسول کریم ګرد چاپېره راغونډ شو یعنی یعنی صحابه د رسول کریم بدن اوچت کړی و ځکه چې هغوی پرېوتي وو بېهوشه شوي وو یو صحابي عبید بن الجراح خپل په غاښونو د هغوی په سر کې چې کوم هغه میخ ښخ شوی هغه یې په زوره وباسلو او په دې د هغوی دوه غاښونه مات شوي وو لږ وخت پس رسول کریم له هوش راغلو د زخمونو په وجه بېهوشه شوي وو نو چې په هوش کې راغله نو صحابه چې په څلور واړه طرف ته په میدان کې خلک ولېږل چې رسول کریم ژوندي دي ټول راشي دشمن دا مشوره کړې وه چې نعوذ بالله هغوی شهید شوي دي او چې کوم د مسلمانانو هغه لښکر و چې تښتېدلی و هغه بیا راغونډېدل شروع شو رسول کریم د هغې ځان سره کو د غر په لمن ته ورغله او چې کله دی هلته ولاړو د بچ پاتې چې کوم لښکر و د غر په لمن کې چې دوی ولاړو نو ابو سفیان په ډېر اوچت اواز وویل او دا وایي چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم ووژلو رسول کریم د دې جواب ورنه کړ ان تر دې د دې لپاره چې چېرته داسې ونه شي چې دښمن د حقیقت حال نه خبر شي او بیا حمله وکړي دښمن دا وګڼي چې مسلمانان مړه نه دي بلکې زخمي شوي دي او چې مسلمانان په زخمي حالت کې ځکه بیا حمله نه شي برداشت نه کړی شي او زخمیان مسلمانان به بیا د دښمن د حملې ښکار شي او چې کله د اسلامي لښکر نه دغه خبرې هغه جواب میلاو نه شو نو ابو سفیان ته یقین شو چې د هغه خیال سم دی هغه ډېر په اوچت اواز وویل چې موږ ابوبکر هم ووژلو رسول کریم بیا حکم ورکړو چې څه جواب ورنه کوي بیا ابو سفیان اواز وکړو چې موږ عمر هم ووژلو نو حضرت عمر چې ډېر هغوی جوش لرلو هغوی د دې په جواب کې دا بیان غوښته چې د خدای پاک په فضل موږ ژوندي یو ستا د مقابلې لپاره تیار یو رسول کریم هغوی منع کړه چې مسلمانان په تکلیف کې مه اچوه او خاموشه پاتې شه دا وخت د کمزورۍ حل دی حمله وکړه نقصان بیا کېدی شي نور زیات اب اوس کافرانو ته دا یقین شو چې د اسلام بانی او د هغه ښې او ګس مټې موږ پرې کړه نو په دې ابو سفیان د هغه ملګرو په خوشحالۍ کې دا ناره ولګوله چې اوله هبل چې زموږ عزتمند بت چې کوم دی هبل د هغې شان دی اوچت شي او چې نن هغه د اسلام خاتمه وکړه نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپل د مرګ په اعلان او د ابوبکر د مرګ په اعلان او د عمر د مرګ په اعلان د خاموشۍ نصیحت فرمایلو چې دې لپاره چې چېرته زخمیان مسلمانان بیا د کافرانو د لښکر د حملې ښکار نه شي او د لږ شمېر مسلمانان دا چېرته شهیدان نه شي خو اوس چې د واحد خدای د عزت سوال پیدا شو د شرک ناره په میدان کې اوچته کړی شوه د هغوی روح ناقلاره شوه هغوی ډېر په جوش صحابه ته وکتل ورته وفرمیل تاسو جواب ولې نه ورکوئ نو صحابه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ څه ووایو هغې ورته وفرمیل چې ووایه چې الله اعلی وجل الله اعلی وجل چې خو تاسو دروغ وایئ چې د هبل شان اوچت شو خدای پاک وحده لا شریک دی عزتمند دی او د هغه شان به اوچت دی د هبل نه نو دغه شان هغوی د خپل د ژوندی کېدو خبر دښمنانو ته ورسولو
د ژوندي پاتې کېدو خبر او دغه د بادرې د چې کوم جواب و هغه اثر په کافرانو باندې دومره ژور پرېوتو چې باوجود له دې چې دغې امیدونه چې په دغه جواب په خبرو کې مګلې شوي وو او باوجود له دې چې دغې مخې ته یو موټي عمره مسلمانان ولاړو چې ورباندې حمله کول او وجل د مادي قوانینو په لحاظ بیخي ممکنه و هغې لپاره او بیا هم هغوی د دوباره حملې جرأت ونه کړی شو څومره فتح چې هغوی ته نصیبه شوه په هغې خوشحالۍ کې واپس لاړه مکې ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای پاک سره چې کومه مینه وه هغې کې به هغوی د شرک شایبه راتلو ته به هم نه پرېښوده یو روایت کې راځي چې حضرت ابن عباس روایت دی ده چې یو تن رسول کریم ته ووایي چې څه چې خدای غواړي او څه چې تاسو غواړئ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ته ما د خدای پاک تاسو د خدای پاک برابر وګرځولم ته داسې وایي چې خدای پاک چې یوازې چې څه غواړي د شرک یو معمولی اړخ هم هغوی نه غوښتو ځینې خلک دغه شان خبرې وکړي چې خدای پاک غواړي او که تاسو غواړئ او دا ویلی شي چې څه چې خدای غواړي او د خدای پاک فضل دی او د هغه دعا چې پکې شاملې وي بیا نو برکت به پکې راشي د دعا تر حده خو ټیک ده خو تاسو چې غواړئ دا والا خبره غلطه ده ځکه چې رسول کریم دا نه د خوښه کړی او ډېر په سختۍ د خوښه کړی هغوی ته به هم دا فکر و چې چېرته خلک د قبرونو نه د عبادتونو ځای جوړ نه کړي خو بدقسمتي دا چې نن د دې په خلاف عمل روان دی حضور فرمایي چې مخکې ما ذکر کړی و مسلمانان د پیرانو فقیرانو په قبرونو ځي هلته عبادت کوي سجدې کوي حالانکې هغوی د قبرونو نه رسول کریم منع کړي وو چې قبرونو نه به جوماتونه نه جوړوئ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې رسول کریم هغه مرض کې چې کوم نه هغوی وفات شوي وو یعنې آخري وخت کې هغوی دا فرمایلي وو چې خدای پاک لعنت دي وي په یهودیانو او په عیسایانو چې هغوی د خپل د نبیانو قبرونو نه جوماتونه جوړ کړل حضرت عایشه وایي چې که هغوی دا نه وی فرمایلی نو د هغې قبر به کلاو پاتې کړی شوی خو زه ویرېدم چې چېرته هغه جومات جوړ نه کړی شي ځکه وایي که هغوی دا نه وی فرمایلی د هغوی قبر به په یو کلاو ځای کې جوړ شوی وی خو زه به دې نه ویرېدم چې چېرته هغې نه جومات څوک جوړ نه کړي ځکه په کلاو ځای کې جوړ نه کړو چې ته نه د عبادت ځای څوک جوړ نه کړي حضور فرمایي چې نن سبا خو هلته حکومت د دې ګیر چاپېره باقاعده تنظام کړی دی د جنګلي دیوالونه دي چې د څه قسمه شرک ظاهر نه شي دا کار کم از کم هغوی ښه کړی ځکه چې د شرک نه رسول کریم سخت نفرت لرلو د خدای پاک د یګانګت بیان کې یو روایت داسې راځي چې حضرت ابن ابي کعب روایت دی چې مشرکانو رسول کریم ته وایي چې تاسو خپل د رب نسب موږ ته ووایي نو په دې خدای پاک دا نازل کړي وو چې قل هو الله احد الله الصمد چې خدای یو دی بې نیازه دی واحد دی یګانه دی نه د چا نه پیدا دی او نه څوک پیدا نه د چا پلار دی او نه د چا زوی ځکه چې یو څیز هم داسې نه چې هغه پیدا شو بیا به مري نه او که یو څیز هم داسې نه دی چې مري او بې وارثه څوک نه خو خدای پاک نه به مري او نه د هغه به څوک وارث وي او نه څوک د هغه همسر دی رابیان وایي چې دی څوک مشابه نشته او نه څوک برابر دی او نه د هغه په شان دی څوک دی رسول کریم بس یو موقع هم د لاسه نه پرېښوده چې داسې چې پکې د خدای پاک د توحید ذکر نه وي او د هغې د هر لفظ نه د خدای پاک مینه اساسېده هره موقع داسې وه چې کله به هغوی خبره کوله نو د هر لفظ نه به همدا ښکارېده چې د خدای پاک مینه د هغې په زړه کې کوټلې ډکه ده او د هغوی زړه د خدای پاک د مینې نه ډک دی دې نه علاوه هلته هېڅ هم نشته حضرت زید بن خالد جهني رضی الله تعالی عنه بیانوي چې رسول کریم مونږ د حدیبیې چې کومه شپه وه نو د باران نه پس سحر مونځ جمع را کړی و چې کله هغوی د مونځ نه فارغ شو نو د خلکو طرف ته هغوی متوجه شو او ورته فرمایلی وو چې ستاسو رب عز وجل فرمایلی دي خدای پاک د زړونو حل نه خبر دی او چې د خلکو به خیال وي چې باران ته چې هغوی کتلی وو چې هغه به خدای ته معلومه شوي وي او خدای پاک رسول کریم ته ویلي وو نو خلکو عرض وکړو چې خدا او د هغه رسول ښه خبر دی نو هغه ورته وفرمیل
چې خدای فرمایي چې زما بندګانو کې ځنو په دغه حال کې سحر کو چې هغوی په ما باندې ایمان راوړه او څه پکې داسې و چې انکار یې کولو. یعنې ځینې خلک داسې وو چې هغوی د شپې باران چې ولیده نو دغه شان یې سحر وکړو په دغه حال کې چې ځینې داسې وو چې ایمان راوړونکي دي او ځینې داسې چې انکار کوونکي دي. نو چا چې دا وویل چې موږ په باندې خدای پاک فضل وکړو د هغه رحمت باران په موږ وشو نو هغه په ما ایمان راوړی دی. او چا چې دا وویل چې دا ده کومو خلکو چې دا وویل چې دا د خدای پاک د فضل په وجه دا باران وشو دا ایمان چا راوړی دا هغه خلک دي او دوی د ستورو انکار کوي. په هغه زمانه کې د ستورو عبادت به کېدو دا د تربیت پهلو چې کوم هغه کم و. ډېر خلک داسې وو چې مشرکان داسې شامل شوي په اسلام کې عبادت کوونکي. نو ځینې خلک دا وایي چې د ځینې خلکو به دا وایي چې فلاني ستوري په وجه نن باران وشو. نو چا چې وایي چې د ستوري په وجه باران وشو هغه زما انکار کوونکي دي او په ستوري باندې او ایمان راوړی دی. نو خدای پاک رسول کریم ته فرمایل چې څنګه چې ته د خدای پاک د وحدانیت پوره ادراک لرې نو خپل ځان باندې ایمان چې کوم خلکو راوړی دی په تا باندې چا ایمان راوړی دی هغوی ته هم دا وښایي چې په څومره باریکۍ تاسو ته د خدای پاک د توحید او د هغه د مینې په هره معامله کې اقرار کول پکار دی. د دل د زړه د ژورتیا نه په دې باندې یقین لرل پکار دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم له یو تن راغلو ورته یې وویل چې یا رسول الله جنت او جهنم واجب کوونکي دوه څیزونه کم دي. نو هغوی ورته وفرمیل چې څوک چې په دغه حال کې وفات شو چې خدای پاک سره څوک شریک نه وګرځولي نو هغه په جنت کې داخلیږي او کوم تن چې په دغه حال کې مړ شو چې هغه خدای پاک شریکان جوړول نو هغه په اور کې داخلیږي. حضور فرمایي چې نن هر څوک چې تپوس کوي نو هغوی لپاره همدا جواب کافي دی چې شرک څه دی. لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې په اسبابو باندې ډاډ په نفس باندې ډاډ په خپل لیاقت باندې ډاډ په خپل دولت باندې ډاډ په خپل خاندان او په قبیلې باندې ډاډ او خپل اولاد باندې ډاډ. غرض دا چې سم څیز چې انسان په خدای پاک مقدم لرلو بغیر په هغه څیز ډاډ لري او د خدای پاک نامه خستو بغیر ور باندې ډاډ لري هغه د شرک مرتکب وي. نو په دغه باریکۍ موږ ته خپله اجازه اخیستل پکار ده چې موږ شرک نه بچ پاتې شو او په دې باندې عمل وکړو د خدای پاک مینه په زړه کې بیا مسلسل پیدا کړو. بیا نور باریکۍ کې یو ځای کې هغوی داسې بیان فرمایلی چې محمود بن لبید بیانوي رسول کریم ما ته فرمایل چې تاسو د ټولو نه زیات د کوم څیز ستاسو له طرفه چې د کوم څیز زه ویره لرم هغه شرک اصغر دی. صحابه ورته عرض وکړو چې خدای یا رسول الله شرک اصغر څه څیز دی؟ نو رسول کریم ورته فرمایلی چې ریا. د قیامت په ورځ به خدای پاک فرمایي چې کومو خلکو لپاره تاسو په دنیا کې ښودنې لپاره کارونه کول ریا به هم کول هغوی له ورشي وګورئ چې تاسو له هغوی نه څه بدل میلاویږي تاسو د هغوی د ښودنې لپاره به دا کول ځینې کارونه نو بیا هم د هغوی نه بدل واخلئ اجر واخلئ نه دی. نو ښودنې لپاره کارونه کول او ریا لپاره یعنې خلکو د ښودنې لپاره بناوټي اصول او تصنع دا څیزونه خدای پاک بیخي نه خوښوي ځکه چې هغه اعمال چې تاسو د خدای پاک د خوشحالولو لپاره نه کوئ بلکې د ښودنې لپاره د خلکو د خوشحالولو لپاره کوئ نو د دې په اجازه موږ ته په جوړتیا کې اخیستل پکار ده چې زموږ عملونه څه دي ځکه چې په بل جهان کې یو وسیله به داسې نه پکارېږي د خدای پاک فضل دی چې پکارېږي او رسول کریم په سنت باندې عمل او د هغې اطاعت او مطابقت دی چې اصل کې پکارېږي چې کوم څه خدای پاک خوښ کړی دی ځکه چې خدای پاک پخپله دا فرمایلی دی چې فتبعوني یحببکم الله. دا اعلان په هغوی په ذریعه کړی دی چې خلکو ته وایي چې زما اتباع وکړئ خدای پاک به تاسو سره مینه کوي. بیا یو حدیث کې راغلی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت د رسول کریم نه چې هغې فرمایل چې خدای عزوجل د هغه تن لپاره چې د هغه په لاره کې راوځي دا په خپله ذمه اخیستی دي چې زه یا خو سره د هغه اجر یا د مال غنیمت چې هغه ترلاسه کړی دی هغه ته واپس کم یا په جنت کې داخل کم یا به ورته فتح کېږي یا شهادت هغه په جنت کې داخلیږي په شرط دی چې هغه په ما باندې ایمان لري او زما د رسولانو تصدیق کوي همدې لپاره جهاد لپاره راوتی وي. دا شرط دی چې ایمان دې مضبوط وي او د خدای او د رسول اتباع کوي او د بیت حق پوره کوي او د جهاد لپاره راوتی وي. او که زما د دغه خبرې ما ته خیال نه وي چې زه خپل امت په مشقت کې وانه چوم
و هر د فوج هر دستې سره بزتلې او زما خو دا خواهش دی چې د خدای پاک په لاره کې دې وجلی شم، بیا دې ژوندی کړی شم، بیا دې وجلی شم، بیا دې ژوندی کړی شم او بیا دې وجلی شم. دا رسول کریم د خپل د خواهش اظهار فرمایلی دی. یعنی د دغه حدیث په شرح کې سید ولی الله شاه صاحب لیکي د بخاري روایت دی چې رسول کریم چې دا فرمایلی دی چې لولا انا شق علی امتی، یعنی که دا خیال راته نه وي چې زما امت به مشقت کې پرېوځي نو ما به داسې کړی وي. نو مطلب دا دی چې رسول کریم ته دا ښه تجربه شوې وه چې صحابه ته د رسول کریم د اتباع ډېر زیات شوق و، د اکثریت دا شوق و چې د رسول کریم اتباع دې وکړي او کولی به او د هغوی د اسوې او دومره قوت و او دومره جاذبیت او تاثیر و پکې چې د رسول کریم چې په خپل رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته دا خیال و چې چېرته د هغوی عمل چې کوم دی او دغې په عمل باندې دغې په قدم باندې روانېدو په وجه هغوی چېرته داسې رنګ خپل نه کړي چې د هغوی پکې زیات مشقت کې پرېوځي. یعنی که تاسو هر څیز فرض کړو نو بیا به امت په مشقت کې پرېوځي. ځکه هغوی دا فرمایل چې ځینې وخت زه دې لپاره نه ځم داسې کارونه نه کوم چې تاسو چېرته په مشقت کې پرېونه ځئ. سید ولی الله شاه صاحب بیا دا لیکي چې خدای پاک سره هغوی داسې عشق لرلو لکه چې مخالفان هم د اشکم محمد ربه په الفاظو کې دغه عشق ذکر به کولو، خو دغه عشق سره هغوی په خپل نفس باندې ضبط هم لرلو او عقل هغوی یوې لمحې لپاره نو پرېښی. چې کوم خلک خپل اعمالو کې د افراط نه کار اخلي نو هغوی لپاره په دې کې یو سبق دی. یعنی خپلو جذباتو پسې د ړندو په شان نه دي تلل پکار. د ایمان د کمال علامت دا نه دی او نه دی کې څه اعلی نیکي ده. ځینې خلک دا وایي چې موږ غیرت لرو، موږ ته دا کول پکار دا کول پکار دی. نو خدای پاک اعتدال پسند دی. په منځنۍ لاره قایمېدل دا د نیکۍ کمال دی، ځکه چې په دې کې نفس سره جدوجهد کول پکار وي. نو دلته نفس سره جدوجهد هم دی او د خدای پاک مینه هم ده، دواړه مخې ته ساتل پکار دی او کار به کوي. دا نه چې ړندو په شان روان شي څوک. رسول کریم خپل مثالونه قایم کړي دي، موږ ته داسې لاره ښودلې ده چې د خدای پاک د مینې انتها ده پکې او د خپل د خواهشاتو د اظهار انتها ده او د قربانۍ هم انتها ده، خو ورسره د عقل او د منځنۍ لاره هم بیا ده. او دې لپاره د دې د خدای پاک حکم دی چې دا خپل کوي. یو روایت کې راځي چې مشرکانو نه مدد اخیستل به رسول کریم بیخي نه خوښول. د هغوی زوجه مطهره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې رسول کریم چې بدل طرف ته روان شوي نو چې کله هغوی حرة الوبره ته ورسېده چې د مدینې نه په مغرب کې د 3 میله په فاصله ځای دی، یو داسې تن میلاو شو هغوی ته چې د جرأت او د بهادرۍ به ذکر کوي. د ډېر بهادر انسان و. رسول کریم صحابه چې کله هغه ولید نو ډېر خوشحاله شو چې هغه راغلی د موږ سره په جنګ کې شاملېږي. چې کله هغه رسول کریم سره میلاو شو نو هغه رسول کریم په خدمت کې عرض وکړه چې زه تاسو سره تلو لپاره او تاسو سره یو ځای جنګ کولو لپاره ستاسو مدد له راغلم. نو رسول کریم ته تپوس وکړه چې ته خو په دغه په رسول ایمان راوړې؟ نو هغه ورته وویل چې نه. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې بیا واپس شه، ځکه چې زه به د یو مشرک نه مدد نه اخلم. حضرت عایشه فرمایي چې بیا هغه لاړو ان تر دې چې کله موږ شجره ته ورسېدو چې د مدینې نه د 2 میلو په فاصله د ذوالحلیفه کې یو ونه وه، هلته نه به رسول کریم احرام تړلو. نو هلته دا تن بیا راغلو رسول کریم له او رسول کریم هغې ولیدو او ورته ووایي لکه څنګه چې مخکې ویلي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورله هغه جواب ورکړو چې کوم ورله مخکې ورکړی و چې واپس شه، زه به د یو مشرک نه مدد نه اخلم. بیا هغه واپس شو او بیضا کې ملو شو رسول کریم سره. نو هغه د مدینې مکې او د مدینې ترمنځ ذوالحلیفه نه مخکې چې کوم ځای دی، بهرحال هلته رسول کریم دغه نه بیا تپوس کړو لکه څنګه چې ورنه مخکې تپوس کړو چې ته خو د هغه په رسول ایمان راوړې. نو هغه چې ووایي چې او نو بیا رسول کریم هغه ته وفرمیل چې راځه اوس ته موږ سره تلی شي. نو څنګه هم چې حالات وي نو خدای پاک سره د مینې
او د غیرت په وجه هغې د غیرت دا نشي برداشت کولی چې یو مشرک نه د مدد واخیستی شي په خاص طور د هغه کار لپاره چې صرف د خدای پاک د رضا او د دین له خاطره کیږي لګي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول کریم ته وګوري چې څومره معرفت و دا وي څومره احتیاط و څومره وي خدای پاک نه به ویرېده باوجود له دې چې د ټولو انسانانو نه زیات هغوی کامل وو او د هر قسم ګناهونو نه هغوی پاک وو. خدای پاک د هغوی محافظ او نګهبان خو باوجود د دغه تقدیس او پاکیزګۍ د هغوی حال دا و چې هر وخت هغوی د خدای پاک نه خایف وو ویره به لرله د خدای نیکۍ پسې به نیکۍ هغوی کولې د الله نه اعلی عمل به هغوی کول یو نیکۍ نه پس ته به بله نیکۍ هغوی مسلسل کول او هېڅ چېرې هم د بدي خو به سوال نه پیدا کېده شایبه هم نه وه د دې اعلی نه اعلی عمل به هغوی کول هر وخت د خدای پاک عبادت کې به مشغوله وو ویرېده او ډېر ویرېده باوجود له دې د خپله طرفه څومره چې ممکنه د احتیاط به یې کولو خدای پاک د غنا طرف ته به نظر کولو د هغه جلال ته به یې کته نو د صمدیت په بارګاه کې به خپل د ټولو اعمالو نه دستبرداره شو استغفار به یې کولو او چې موقع به ونه توبه به یې کوله. حضرت ابو هریره فرمایي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره چې د بخاری د حدیث دی چې ما رسول کریم په دغه فرمان اورېدلی و چې قسم په خدای زه په ورځ کې د 80 ځلو نه زیات د خدای پاک مخې ته د خپلو د کمزورو په وجه د عفو خواست کوم دغه طرف ته ټیټېږم. حضور فرمایي د 80 لفظ چې کم دی دا د بېشمېره په معنو کې استعمالیږي په عربی کې بېشمېره ځل دا کوم دا مطلب وي د خدای پاک د مینې د وی عالم دا و چې په هر موقع به په خولې باندې د خدای پاک ذکر وو. حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم به هر حال کې د خدای پاک ذکر کولو لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود هم دا بیان کړی دي او حدیثونو هم دا ثابته ده چې هر وخت د هغې په خوله به د خدای پاک ذکر وو. حضرت سمره بن جندب بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څلور خبرې دي چې ټولو کلامونو نه افضلې دي او چې کم نم ته شروع کې نو هیڅ نقصان هم درته نه دا خبرې که دې نه شروع کوي نو ټولو نه افضلې دي افضل او برکت والا خبرې دي او هغه څه یو دا چې سبحان الله دویم الحمدلله دریم لا اله الا الله او څلورم الله اکبر یعنی پاک د خدای د هر قسمه تعریف د خدای لپاره دی خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او خدای د ټولو نه لوی دی. نو دا خبرې داسې دي چې که همیشه د انسان په ذهن کې وي او هر وخت هغه دغه خیال لري خبرې چې کوي یا کار چې کوي دغه خبرې چې وړاندې ږدي نو بیا برکت دی. دغه شان حضرت عبدالله بن بصر فرمایي چې یو کلیوال رسول کریم په خدمت کې عرض وکړ چې د اسلام قاعدې او اعمال ما لپاره ډېر زیات شوي دي یعنې دومره قانونونه دي دومره قاعدې دي احکامات دي او د نیکۍ خبرې دي چې زما په شان تن لپاره دا ډېر زیات دي. کلیوالو همدغه شان سوالونه کول رسول کریم نه رسول کریم ته هغه وی چې ما داسې یو داسې خبره داسې یو خبر راته وښایې چې دغه اهتمام او انتظام وکړم او هغه بیا زیاتره کوم. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې ستا په خوله دې مسلسل د خدای پاک یاد وي او یزال لسانک رطبا من ذکر الله عز وجل یعنې ستا ژبه همیشه د خدای پاک په یاد په ذکر د لمانده وي. بیا یو روایت کې راځي چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول کریم فرمایي چې ټولو نه افضل ذکر لا اله الا الله د ټولو نه افضله دعا الحمدلله ده. یو روایت کې راځي حضرت ابو امامه بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما مخې ته د خدای پاک مخې ته یو پیشکش وکړی شو چې هغه ما لپاره د بدخا چې کومه وادي ده د مکې هغه د سرو زرو کې. نو ما ورته عرض وکړه چې یا خدایه
چې بلکې داسې وکړه چې یو ورځ دې په مړه خېټه روټه خورم او په یو ورځ دې وږې یم چې کله زه وږې یم نو ستا مخې ته به اوزاري کوم او تا به یادوم او چې کله زه ښه په مړه ګېډه روټه وخورم نو بیا به ستا حمد کوم ستا شکر به کوم. یعنې زما دا نه دي پکار، ما ته خو دا پکار دی چېرته چې ستا یاد دې همیشه ما سره وي، د سرو زرو او د دولت نه زیات چې چېرته دا څیزونه چېرته ختم نه شي ستا یاد. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې رسول کریم په ځان باندې دا تنګي او مشقت برداشت کړې وه، یا که ستاسو مالي لحاظ سره چې حالات کمزوري وو نو دا دې لپاره نه و چې خدای پاک هیله ورکړي نه وو، خدای پاک بې شمېره ورکړي وو. د خدای پاک مینې او په یاد کې هغوی د په خپل اختیار دا کړو چې د فقر ژوند یې تېرولو، دا هم نه و چې هغوی د نعمتونو انکار کولو، ښه چې کوم پاخه خوراکونه به او نعمتونه به یې خوړه او په دې به د خدای شکر کولو. همدغه شان یو روایت کې راځي چې حضرت ابو بکر نه روایت دی چې رسول کریم ته بس د خوشحالۍ والا خبره وړاندې کړې شوه یا څه خوشخبري به ورته واورولې شوه نو هغې به فوراً د خدای پاک شکر لپاره په سجدې کې پرېوته او د خدای پاک مخې ته به ټوله شکر ګزاري ده او د هغه د مینې او د حمد غوښتنه دا ده، د هغه د بندګۍ تقاضا دا ده چې د هغې مخې ته د فوراً انسان ټیټ شي او شکر دې وکړي. حضرت برا بن عازب بیان کړی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو په خپل بستر راشئ نو اودس چانه دام وکئ د لمونځ لپاره د خپل د لمونځ لپاره چې څنګه اودس چانه دام کوئ یعنې د کېدو نه مخکې هغه شان د اودس چانه دام وکئ، بیا په خپل ښي اړخ سملئ او دعاګانې کوئ او د دغه دعاګانو ترجمه به مو کوم هغه دا ده چې زما خدای ما ځان تا ته وسپارلو، ما خپل کار تا ته سپارلی دی او ته مې خپل ډاډ کړی او تا نه زه ویرېږم او تا سره زه مینه لرم، تا نه بغیر بل څه د پناه ځای نشته، نه د نجات څه ځای شته، نجات صرف هم تا سره دی. ما ستا دا کتاب چې کوم دی په دې ما ایمان راوړی دی چې کوم تا نازل کړی دی او ستا په دغه نبي باندې ما ایمان راوړی چې کوم تا رالیږلی دی. رسول کریم فرمایل چې دعا کوئ او که هغه شپه تاسو وفات شوئ نو په فطرت به وفات شوي وي. نو که دا کلمات خپل آخري کلام کې راوي وي چې ما ارزو که چې زه به دا کلمات یاد کړم او ما ویلې او ما او زه پکې دا هم شامل کړم الفاظ چې برسولک الذی ارسلته چې زه به دا چې ستا رسول چې کوم تا رالیږلی دا به هم شامل کړم. نو په دې رسول کریم وفرمایل چې نه ته دا ووایه چې ونبیک الذي ارسلته، نه هغه نبي باندې چې تا رالیږلی دی په هغه زه ایمان راوړم. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیانوي چې رسول کریم به چې د مرګ نه غافل نه و او د خدای پاک خشیت هغې باندې دومره غالب و چې هره ورځ به هغې به دا یقین په دغه یقین و د کېده چې نن مرګ راشي او نن د خدای پاک مخې ته حاضرېدل راپېښ شي. نو ځکه هغوی هم د داسې مسافر په شان به اوسېده چې خیال یې دا وي چې اوس به ریلګاډی روان شي یا لږ څه ساعت کې به هغه روان شي او کله هغوی به چې رمضان هغوی چې داسې انساني چې رمضان په داسې کار کې نه ګیري چې پرېښودلی ګران وي چې هسې نه په دې کې مشغوله شم او ګاډی نه لاړ شي د ګاډي په انتظار کې وي هغه. نو رسول کریم هم داسې هر وخت خپل د محبوب له تلو لپاره به تیار و او چې کوم صاحب راتله نو د هغه به د هغه د فضل نتیجه ګڼله او مرګ به یاد ساتلو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه بیانوي چې رسول کریم دا عادت چې کله به هغوی په بستره باندې څملاستل او خپل د مخ لاندې به خپل لاس کېښود او دا به فرمایل چې زما مولا زما مرګ او زما ژوند ستا په نامه دي وي او چې کله به هغوی راپاڅېده نو فرمایل به چې شکر دی د هغه رب چې د مرګ نه پس موږ راژوندي کړو دغه طرف ته به موږ واپس ځو. دغه واقعې نه معلومیږي چې رسول کریم به چې هر شپه بسترې ته تله نو خپل طرف نه به هغوی حساب ختمولو او تله به خدای پاک ته به دا دعا کوله چې که زه وفات کېږم نو ستا په نامه زما ژوند دي وي. چې کله به راپاڅېده نو د خدای پاک په احسان به یې حمد کولو چې زه خو د خپله طرفه د دنیا نه بېل شوی وم او ستا فضل وشو چې تا زه بیا راژوندی کړم او زما په عمر کې د برکت واچولو.
لکه څنګه چې د لومړۍ دعا نه معلومیږي چې رسول کریم هر وخت به مرګ یاد ساتل همدغه شان دا دعا هم د دغه خبرې ګواهي ورکوي یو بله دعا هم ده چې هغوی به د خپل د ژوند هره لحظه آخري ګڼله او چې کله به هغوی د کېده نو خپل د رب سره به خپلې د معاملې فیصله به هغوی وکړه لکه د هر قسمه تغیر لپاره به هغوی تیار وو نو د حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغې فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل په بستره تله نو په ښي طرف به هغوی سملاسته او بیا به فرمایل چې زما ربه زه خپل ځان تا ته سپارم زه خپله ټوله توجه ستا طرف ته سپارم او زه خپله معامله تا ته سپارم او زه ځان تا ته سپارم زه تا نه د نفع امیدواره یم ستا لوی او استغنا نه زه خایف یم ستا د غضب نه د بچ کېدو لپاره یو ځای هم نشته د پناه نه د نجات څه مقام شته همدا چې تا نه د نجات او پناه وغوښتلی شي زه په هغه کتاب چې تا نازل کړی دی او په هغه رسول چې تا رالیږلی دی ایمان راوړم دا دعا هغوی موږ ته ښودلې وه په خپله به هم د دې ډېره پابندي کوله حضرت مسلم موعود لیکي چې خلک چې خپل دکان بندوي نو هغه وخت د هغه حساب هم وکړي خو خدای پاک یعنې کم چې کاروباریان خلک یې هغې خپل حساب کتاب بندوي او اوده کېږي خو خدای پاک سره چې کوم حساب د هغه نه صفا کوي د دې پروا نه لري او څومره لوی هغه انسان و چې سهار نه تر ماښامه پورې به د خدای پاک په فرایضو پوره کولو کې به هغه مصروفه و او په خپله به صرف دا چې په خپله به یې کول بلکې د زرګاو خلکو نګراني به هم کوله چې هغوی به خپل فرایض ادا کوي که نه خو د شپې د کېدو نه مخکې خپل ټول کوششونو او عبادتونه به هغې سترګې پټې کړي او عاجزانه به خپل د مولا مخې ته به هغه داسې خپل د حساب کولو لپاره ودرېده چې لکه هغه څه خدمت اړو کړی نه دی او هغه وخت هغه خپل ژوند پوره طور د خدای پاک ته د سپارلو او تر هغې به هغه نه وده کېدو تر څو به خپل ځان په پوره طور خدای پاک ته به نه سپارلی او د دنیا مافیانه به د بېزاره اظهار نه و کړی او د خدای پاک په لاس کې به خپل لاس نه ورکړی په روایت کې دا راځي چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیانوي چې رسول کریم فرمایل چې د سهار لمونځ نه واخله تر د شپې تر سهار لمونځ نه واخله تر نور راختو پورې د خدای پاک ذکر کوونکو سره ناسته ما ته د حضرت اسماعیل د اولاد نه څلور غلامان ازادولو نه زیات محبوبه دي او د مازدیګر لمونځ نه واخله تر د نور ډوبېدو پورې د خدای پاک ذکر چې څوک کوي هغې سره ناسته ما ته د څلور غلامانو د آزاد کولو نه زیات محبوبه دي او د خدای پاک د مینې په وجه د خدای پاک سره د مینه کوونکي او د هغه ذکر کوونکي او د حضرت اسماعیل اولاد او د خپل خپلوانو خپلو جوختو خلکو باندې هغوی فوقیت ورکړی دی او د هغې غلامي خو برداشت کېدی شي ټولو خدا جدایي نشي برداشت کېدی دا څنګه ممکنه دي چې چېرته د خدای پاک ذکر روان وي او د خدای پاک د مینې ذکر روان وي او زه د هغه مجلس نه لرې شم دا څومره شان دی د خدای پاک د مینې چې خلکو کې چې څوک پیدا کوي او په خپل هم هغوی خپل انتها ته رسېدلي دي د هغوی دا شان بیا خپل منونکو ته هغوی نصیحت کوي چې تاسو د خدای پاک په مینې او په ذکر کې هر وخت ډوب اوسئ دوی فرمایي چې د خدای پاک په نظر کې د ټولو نه خوښ عمل دا دی چې ستاسو مرګ دی په دغه حل کې راشي په تاسو چې ستاسو په ژبه د هغه ذکر د ستاسو ژبه د هغه په ذکر لوانده وي روایت کې راځي چې حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو داسې عملونه وایم چې ټولو نه بهتره دی ستاسو د مالک په نظر کې د ټولو نه پاکیزه دی ستاسو درجات د ټولو نه زیات اوچتې یو تاسو لپاره د سرو زرو او د سپینو زرو د خرج کولو نه زیات بهتره دي او د دغې خبرې نه بهتره دي چې تاسو دشمن سره مخ شي او د هغې مری پرې کړي او ستاسو مری د پرې کړی شي د دشمن سره جنګ شي او د دشمن تاسو له بېشکه د جهاد نامه ورکړي خو دې نه بهتره خبره درته وکړم صحابه ورته عرض وکړو چې ولې نه نو حضور فرمایي نن سبا مسلمانان خو دا وایي نه چې جهاد د ټولو نه افضل دی چې مری پرې کړي د دشمنانو او صرف د دشمنانو نه بلکې دوی خو د خپلو مری پرې کړي چې ټولو نه لویه ګناه ده بهرحال دلته رسول کریم فرمایي چې دې نه بهتره خبره زه تاسو ته ښیم رسول کریم فرمایل چې هغه د خدای ذکر دی
د خدای ذکر کوي دا د ټولو جهادونو نه لوی جهاد دی په مسلمانانو باندې هم الزام لګول کېږي خو تعلیم خدا دی حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې رسول کریم فرمایل چې د خدای پاک د ذکر نه زیات بل یو شی هم داسې نه دی چې د خدای د عذاب نه نجات ورکولی شي د خدای پاک ذکر چې وي نو خدای پاک به ډېرو خبرو د سزاونو به تاسو له نجات درکړي د خدای پاک مینې په وجه د خدای پاک هر وخت ذکر رسول کریم باندې ډېر ګران و نو په روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم به فرمایل د ابو هريره حضرت ابو هريره روایت دی چې که زه دا وایم چې سبحان الله خدای پاک دی الحمدلله ټول هم د خدای پاک دی او لا اله الا الله خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته والله اکبر خدای له ټولو نه لوی دی نو دا هر هغه څیز نه ماته زیات دا ګران چې ور باندې نور راخیږي نو دا د خدای پاک د مینې جذبه ده د ژوند په آخري لمحه کې رسول کریم په خولې باندې هم د هغه حقیقي محبوب نامه وه او په دغه وجه حضرت عایشه بیانوي چې نبي کریم به فرمایل چې هغوی په تندرست حالت کې وو چې هغه وخت یو نبي هم نه وفات کېږي تر څو چې هغه په جنت کې خپل ځای ونه ګوري او بیا هغه له اختیار ورکړی کېږي رسول کریم فرمایي چې دا خبره رسول کریم د صحت په وخت کې کړې وه او چې کله د رسول کریم د وفات وخت راغلو او د هغوی سر وی زما په دون پروت و حضرت عایشه وایي چې هغې باندې غشي راغله او بیا هغوی ته فاقه وشوه د کور د چت طرف ته هغوی نظر اوچت کړو بیا هغوی فرمیل اللهم رفیق الاعلی یا خدای یا اعلی رفیقا ما ورته چې تاسو اوس موږ له اختیار نه راکوي ستاسو خدای له رواني لږ ښکاري د دغه خبرې نه زه پوه شوم چې دا هم هغه خبره ده چې دوی په خپل صحت کې ته بیانوله چې دا اوس اختیار ورته ملاویږي لګیا دی نو زه د خدای پاک له روان یم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې آخري خبره چې رسول کریم بیانه کړې وه هغه هم دا وه چې اللهم الرفیق الاعلی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو ځای کې بیانوي چې د خدای پاک چې کوم ما باندې نعمتونه نه کې او دا دی چې رسول کریم چې وفات کېدو زما کور کې د هغوی واری و او زما په سینه او زما د ګرو ترمنځ وهغوی او خدای پاک د هغوی د وفات په وخت زما لعاب د هغوی لعاب جمع کو او دا د هغې د جمع کېدو خبره هغوی داسې کوله چې عبدالرحمن ماله راغله د هغې په لاس کې مسواک و او زه خبر وم چې رسول کریم د مسواک خوښوي نو ما ورته عرض وکړه چې زه دا تاسو لپاره واخلم نو هغوی د سر په اشاره ووایي چې او نو ما هغوی له هغه ورکړو نو هغوی ته سخت محسوسه شو ما ورته عرض وکړه چې دا تاسو له نرم کړم نو هغوی په خپل د سر په اشاره او ووایي ما هغه نرم کو او د هغې مخې ته یو وړوکی شان لوښی و یعنې په خولې کې مې هغه واخیستو هغه مسواک هغه مې ورله نرم کو او د هغوی مخې ته یو وړوکی شان لوښی و د لوښي د سایز باره کې وي شک دی خو بهرحال رسول کریم مخې ته هغه د اوبو لوښی و هغې به خپل هغه لاس کې اوبه اخیستې او په خپل مخ باندې به هغوی لاس مږلو دا به فرمیل چې لا اله الا الله ان الموت سکرات چې د خدای نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته او بېشکه چې د مرګ سختۍ وي بیا هغوی خپل لاس اوچت کو دا وي چې فر رفیق الاعلی رفیق الاعلی تر دې چې هغوی وفات شو د هغوی لاس ټیټ شو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک په آخري وخت کې اختیار ورکړی و چې که غواړې نو دنیا کې پاتې شو که غواړې نو ماله راشه نو هغوی ورته عرض وکړو چې زما ربه زه اوس هم دا غواړم چې ستا طرف ته راشم او آخري کلمه چې ورباندې د هغوی روح رخصته شوی و همدا وه چې بالرفیق الاعلی یعنې زه اوس دلته نه اوسېدل غواړم زه خپل خدای له تلل غواړم خدای پاک هغوی مختار کړي وو چې که د ژوند تمه لرې خواهش لرې نو همداسې به کېږي هغوی ورته فرمیل چې زه اوس په دغه دنیا کې نه پاتې کېدل غواړم نو بیا هغوی د خدای مخې ته حاضر شو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر